بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو نن به د فیض آباد درنه کیس په حواله سره د وکیلانو سره او ورسره د صحافیانو سره خبرې کوو چې د فیض آباد درنه کیس په حواله سره د دوی نظر څه دی او د نه علاوه چې کوم فیض آباد درنه کیس په فیصله باندې عمل درآمد څنګه کې دی شي او د نه علاوه چې کوم د فیض آباد درنه کیس په حواله سره د نظرثانی درخواستونو د واپسی په حواله سره د دوی رائے څه ده او د نه علاوه د پاکستان د مفاد په خاطر باندې چې کومه فیض آباد درنه کیس فیصله ده په هغې باندې عمل درآمد څومره ضروري دی. په دې مختلفو څیزونو به د وکیلانو سره ورسره چې کوم صحافیان دي د هغې سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. د فیض آباد درنه کیس په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بیسیکلی دا فیصله خو ډېره مخکې شوې وه او په دې باندې عمل درآمد هم پکار وه چې هغه ټایم کې شوې وي، خو اوس سپریم کورټ کیس یو ځل بیا راوچت کړی دی او ګڼو چې د هغې امپلیمنټیشن به کېږي که خیري. نو دې کې لکه رول ډیفاین شوي دي، رولز د کومو ادارو چې څه رولز دي ډیټرماین شوي دي چې د دې به څه رول وي په پبلک افیرز کې، په پالیټکس کې. نو د هغې ریلیټډ خبره ده او ګورو چې د کې څه امپلیمنټیشن کېږي. فیض آباد درنه کیس په حواله سره چې کومه فیصله مخې ته راغلې وه په هغه باندې عمل درآمد څنګه کیدی شي؟ د هغې دپاره هم دا هیرنګ شروع دی چې رایټلی دا امپلیمنټ کېدی څنګه شي. لکه د دې واچ ډاګ به سي، دا به څنګه چک کېږي، لکه د دغې ریلیټډ فیصله به راځي نو هله به پته لګي چې څنګه به دا امپلیمنټ کېږي. فیض آباد درنه کیس په حواله سره کوم چې نظرثنۍ درخواستونو واپسۍ په حواله سره ستاسو نظر څه دی، رایه هم څه ده چې کوم خلکو درخواستونه ورکړي وي د نظرثنۍ دپاره دوی هغه واپس اخلي، په هغه باندې ستاسو رایه څه ده؟ زما پرسنل رای خو دا ده ادروایز د ریویو سکوپ ډېر زیات کمی. ریویو په هغه صورت کې کېږي چې ته د هغه فیصله ایز ا فیصله نه چیلنج کې، خو ته په هغه فیصله کې څه غلطۍ پن پوینټ کې چې هغه غلطۍ د تې نه وځي. هغه غلطۍ ګرامیټک مسټیک هم کیدی شي، کاما او سیمی کولن هم کیدی شي، خو دغه نشي کیدی چې هغه فیصله د ایز اټ از ختم شي، ځکه چې ریویو چې د هغه اپیل نه دی. نو انډر انسټرکشنز چې کوم خلکو ریویو جمع کړي نو هغې دغه خپل درخواستونه واپس واغوښتل. فیض آباد درنه کیس په حواله سره چې کومه فیصله وه عمل درآمد خو پکار و؟ بالکل په دې باندې عمل درآمد پکار و او د سپریم کورټ او د اعلی عدالت فیصله وه، په هغې باندې یو کمیشن رپورټ هم راغلی و، په هغې باندې امپلیمنٹیشن رائٹلی دیر اینڈ دین پکار و. ڈاکٹر صاحب فیض آباد درنہ کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ فیض آباد دھرنا کیس میں سب سے پہلی جو بہت خوبصورت بات جو کہ یہاں کے پاکستانیوں نے بے انتہا پسند کی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو اوپن کر دیا انہوں نے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے عوام کے سامنے ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ خالصتاً قانون کی اور آئین کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں امید ہے اور یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خالصتاً آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. فیض آباد درنہ کیس کے فیصلے کے حوالے سے فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، فیصلے پر عمل درآمد تو حکومت ہی کرائے گی، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ اختیار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس پہ جو بھی فیصلہ آئے گا اسے پوری طرح سے عمل درآمد کیا جائے گا، اس پر پوری طرح سے عمل درآمد کیا جائے گا. اور حکومت بھی ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گی، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی کہ جس کے تحت جو ہے سپریم کورٹ کے لیے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی دشواریاں پیدا ہوں. فیض آباد درنہ کیس پر عمل درآمد ہونا ضروری تھا، ہونا چاہیے تھا اس وقت تو. ہاں، اگر ہو جاتا اس پر عمل درآمد تو بہت سارے مسائل سے جان چھوٹ جاتے. آج شاید ہم اس جگہ پہ نہ ہوتے، آج شاید ہم اس مسئلوں میں نہ ہوتے، آج شاید ہمارے لیے یہ مشکلات نہ ہوتی. تو چیف جسٹس صاحب کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے قاضی فائز صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہت الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی، بلکہ سلجھا دیا، اور اگر اس پر عمل پر ہوتا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. فیض آباد درنہ کیس میں جو نظرثانی درخواستوں کی واپسی کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ ہاں، نہیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ واپس لینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں تو کسی کو بھی کیس واپس لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ ضرور کہا چیف جسٹس نے کہ کیوں واپس لینا چاہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، لیکن یہ کہ بغیر وجہ کے بھی تو واپس لے سکتے ہیں. اور اگر درخواستیں واپس ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ بحال ہو جائے گا اور پھر اس پر عمل کرانا پڑے گا ان کو، اور یہی ہم چاہتے ہیں. فیض آباد درنہ کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
फैज़ आबाद धरना केस के हवाले से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और नेक्स्ट हेयरिंग है 1 नवंबर को। अदालत ने तमाम फ्री कैन से रिटन सबमिशंस मांग रखी हैं अगर कोई फ़ाइल करना चाहे, और उसमें अदालत ने ओपन एंडेड छोड़ा है कि किसी शख्स को अगर कोई कंसर्न्स हैं उस अदालती फ़ैसले पर या उस वक्त के हालात पर जब ये फैज़ आबाद धरना दिया गया था, क्या मुहर्रिकात हैं इसके, क्योंकि बेसिकली चीफ़ जस्टिस की नज़र से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स गुज़रे हैं सोशल मीडिया पर या ओवरऑल मीडिया पर जिनमें ये दावे किए गए हैं कि हमें नहीं बुलाया गया, और हमें बुलाया जाता तो शायद हम पूरी पिक्चर चीफ़ जस्टिस को या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को उस वक्त 2017-18 में बताते। तो उस पर उन्होंने कहा कि अब आपके पास मौका है, दस्तूर भी है, अदालत लगी है, आप आकर अपने जवाबात जमा करवाएं, जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपको मालूम है हक़ाइक़, अपने बयान हल्फ़ी के साथ जमा करवा दें। तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस माह के एंड तक कुछ जवाबात आएंगे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेक अप करेगी। अब सवाल ये है कि आया जो फैज़ आबाद धरना की जजमेंट 2019 में दी गई थी, उस धरने पर इम्प्लीमेंटेशन का सवाल तो उठाया गया है, क्या इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अमली इक़दामात भी होंगे, और दूसरी जानिब जो मौजूदा हालात हैं क्या उस फ़ैसले को इन हालात के साथ भी देखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त अदालत ने मीडिया के ऊपर जो कदगनें थीं, जो पाबंदियाँ थीं, जो आप कह सकते हैं कि सेंसरशिप का एक दौर था, वो तो आज भी है, उससे भी ज़्यादा सवेर है। तो इसके ऊपर अब चीफ़ जस्टिस का इम्तिहान है कि क्या वो आज भी वही कुछ कहेंगे जो उस वक्त कहा करते थे। फैसले पर अमल दरामद कैसे हो सकता है आपके ख्याल में? सर, फ़ैसले पर अमल दरामद में सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि उस अदालती फ़ैसले में था क्या। एक तो वो फ़ैसला ओपन एंडेड था, इस तरह इन पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं किया गया कि आप कसूरवार हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ महकमों को ये कहा था कि आपके मातहत जो अफसरान हैं, जिस तरह मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं, उनको ये कहा था कि आपके मातहत जो अफसरान हैं जिन्होंने आप समझते हैं इंक्वायर करने के बाद कि अपना ओथ ब्रेक किया है, अपने हल्फ से रूगर्दानी की है, उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। तो ऑब्वियसली फिर जो चीफ़ जस्टिस होंगे वो यही चाहेंगे कि इदारे या महकमे जो हुकूमत के मातहत हैं वो उन लोगों के हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाएं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है अदालती फ़ैसले के बाद, और पैमरा भी इसमें एक फ़रीक था, पैमरा भी इसमें अपना जवाब देगा कि उसने उसके बाद क्या कुछ किया था। फैज़ आबाद धरना केस में नज़रसानी दरख्वास्तों की वापसी के हवाले से आपकी राय क्या है? अब बेसिकली अब हमारा जो मुल्क है, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये एक ट्रांजिशनल फेज़ से गुज़र रहा है। उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो ऑब्वियसली 2-3 अशख़ास के गिर्द घूमा करती थी, और आज इस्टेब्लिशमेंट ऑल टुगेदर हमें कम अज़ कम डिफरेंट नज़र आ रही है। तो शायद वो गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट बैगेज साथ लेकर नहीं चलना चाहती। और दूसरी जो बुनियादी वजह मुझे समझ में आती है वो ये कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अभी चीफ़ जस्टिस बने हैं, उन्होंने हाल ही में ओथ उठाया है। तो इदारे या हुकूमत या मुख्तलिफ़ जो फ़रीक़ैन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये नहीं चाहते होंगे कि नए चीफ़ जस्टिस के साथ शुरू में ही उनकी एक महाज़राई का सिलसिला शुरू हो जाए और एक ऑन अ बैड नोट आप जिसको कहते हैं कि आगाज़ हो। तो वो यही चाहेंगे कि इदारे जो हैं वो हमआहंगी के साथ चलें, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त एक पोलराइजेशन का माहौल है, हर इदारा जो है दूसरे इदारे के ख़िलाफ़ खड़ा है। तो इसमें ये एक मेरे ख़्याल से सैनिटी प्रिवेल की है जो इदारों जिन्होंने ये फ़ैसला किया है, ये एक मुस्बत फ़ैसला है कि उन्होंने अदालत के साथ महाज़राई की बजाय मामलात को सुलझाव की तरफ लेकर चलने का सोचा है। फैज़ आबाद धरना केस पर जो फैसला आया था, अमल दरामद तो होना चाहिए था, ज़रूरी था उसी वक्त। सर ऑब्वियसली क्यों नहीं ज़रूरी था। अब देखें ना, यही एक वो अदालती फ़ैसला है जो अलग करता है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट के या ओवरऑल जजेस से। ठीक है, इसी अदालती फ़ैसले की उन्होंने एक भारी कीमत अदा की है। आप देख सकते हैं यही एक फ़ैसला था जो जवाज़ बना था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस का, जो PTI की गवर्नमेंट में उस वक्त के वज़ीर कानून ने तैयार किया था, उस वक्त की अपरेंटली इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। और जब यहाँ पर आए तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आपने उस वक्त रेफरेंस भेजा था, क्या आपको उस पर कोई नदामत है? तो उन्होंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं था, हमें तो भेजा गया, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो अब यहाँ पर ये कहना कि ये अदालती फ़ैसला, इसमें आप देखें कि ये जो अदालती फ़ैसला था इसमें पहली दफ़ा जो एलिफेंट इन द हाउस है, एलिफेंट इन द रूम है, उसको एड्रेस किया गया है, और जो कि एक ब्रेव मेरे ख़्याल से स्टांस था। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने किसी को पिन पॉइंट तो नहीं किया, उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं जो बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस थे, और आज वही इदारे मजबूर हो गए हैं उस अदालती फ़ैसले को दुरुस्त मानने में, चाहे ISI हो, चाहे IB हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पैमरा हो, हुकूमत हो।
تمام لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس عدالتی فیصلے کو درست مانتے ہیں اور اپنے جو لسانی درخواستیں ہیں وہ اسی بنیاد پر واپس لے رہے ہیں۔ فیض آباد درناک کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان ایک نئی جست لے رہا ہے جس کے نتیجے میں آئین کی بالادستی کے لیے، دستور کی بحالی کے لیے، اس پر عمل درآمد کے لیے ایک پاکستان کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت فیصلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں جو ہماری بالائی قوتیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک فٹ پر جانا پڑا تھا۔ آج ان لوگوں نے اس کے خلاف اپیلیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں ریوائز اپیلیں کی ہیں۔ وہ لگتا ہے اس طرح سے ہے کہ اس آبزرویشن کے ساتھ کہ حکومت یہ گارنٹی دے گی پاکستان کی سپریم کورٹ کو کہ ہم جتنے احکامات اس میں جاری کیے گئے ہیں فیض آباد دھرنے کے اندر، ان تمام احکامات پر عمل درآمد کرنے کے پوری نیک کے ساتھ آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق۔ عمل درآمد فیض آباد درناک کیس کے فیصلے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے دستور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے، بمائے مسلح افواج کے، بحریہ کے اور بری فوج کے، پاکستان کے FIA کے، جتنے ہمارے پاکستان کے اندر بالفعل ادارے موجود ہیں، ان کی اخلاقی، قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر جوں کہ توں ہی عمل درآمد کریں۔ ان کی اخلاقی بھی ذمہ داری ہے اور آئینی ذمہ داری۔ اگر کوئی اس آئینی ذمہ داری کو ادا کرنے کے سے روگردانی کرتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے تو اس پر آئین کا آرٹیکل 6 لاگو کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کام سپریم کورٹ کا ہے۔ فیض آباد درناک کیس میں جو نظر ثانی درخواستیں آئی تھیں اس کے واپس لینے کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو درخواستیں پیش کرنے والے تھے ان کو محسوس ہوا ہے کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد اب ان کے لیے درخواستوں میں سے وہ باتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں وہ نکالنی مشکل ہے، تو اس لیے انہوں نے مایوسی کے اندر، یاسیت کے اندر، بہتر تر قومی مفادات کے اندر یا اپنی اس کمزور وکٹ کو پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے درخواستیں واپس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ کی طرف سے، یا تو اس کا بڑا بینچ ہو، پھر اس کو عدل بدل کر سکتا ہے، ورنہ پاکستان کا کوئی ادارہ جو کتنا بھی طاقتور ہے جعلی طور پر، وہ ادارہ اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ درخواستیں واپس لے رہے ہیں وہ ایک طرح کی ریئلسٹک اپروچ کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب حقیقتیں بدل گئی ہیں۔ درخواستیں واپس لینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اب اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، درخواستیں واپس لینے کا مطلب ہے کہ ہم اس جو فیصلہ ہوا ہے اس سے مکمل اتفاق کرتے ہیں، ہماری نظر کے مطابق وہ درست فیصلہ ہے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو درخواستیں دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ ویسے فیض آباد درناک کیس پر جو فیصلہ آیا تھا اسی وقت اس پر عمل درآمد کتنا آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اسی وقت کرنا چاہیے تھا؟ کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی آئین کی بات کرتا ہے یا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی بات کرتا ہے تو عمل درآمد کرنا ہمارا آئینی فرض ہے، اور جن لوگوں نے کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے اگر وہ قانون کی ذات میں نہیں بھی آتے تو آئندہ جو حالات پیدا ہونے والے ہیں وہ بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو منوان تسلیم کرنا، ماننا، اس پر عمل درآمد کرنا یہ آئین کی روح کے مطابق۔ دا فیض آباد دھرنا چې کومه ده دا د دې یو بیک گراوند دی چې په هغه باندې پوهېدل ډېر زیات ضروری دي۔ سپریم کورټ هغه ټول بیک گراوند چې دی په خپل ججمنټ کې بیان کړی دی او دا یې بیان کړی دی چې د داسې صورت احوال کې، داسې سچویشنز کې د ادارو څه رول پکار دی او ادارې کله د خپل رول نه تجاوز وکړي نو پرابلمز جوړیږي، نو ډېر یو ښه ججمنټ دی د سپریم کورټ او په هغې باندې امپلیمنټیشن دپاره اوس چیف جسټس د لاست ډیټ باندې ویلي دي چې دا رپورټ دې راکړی شي، مختلف سوالات هغې جوړ کړي دي او هغې کې دا ویلي دي چې نورو خبرو نه علاوه دا دې هم وویلی شي چې په دې عمل درآمد شوی دی که نه دی شوی، نو زه دا امید لرم چې په هغې به یقینا عمل درآمد کیږي او د هغې چې څه سپرټ دی هغه به آینده قایم ساتلی کیږي او بیا به دوباره دغه رنګې سچویشنز چېرته نه جوړېږي انشاءالله۔ درآمد خبره هم تاسو وکړه، فیض آباد درناک کیس کې چې کومه فیصله وه په هغې باندې چې کوم عمل درآمد دی څنګه کېدی شي؟ دوه درې لیولز دي په عمل درآمد، یو خو هغې کې مختلف چې کوم هغه وخت کوم اتھارټیز دي او چې چا باره کې د عدالت دا خیال و چې هغوی خپل ډیوټیز نه دي پرفارم کړي، یو خو هغه لیول دی چې د هغې خلاف دې څه کاروایي وشوله یا څه تادیبي کاروایي وشوله هغه د عدالت ته وویلی شي۔ دویم د هغه نه امپارټنټ زما دا خیال دی چې عدالت په هغې کې دا وجوهات بیان کړي دي سپریم کورټ چې کم وجوهات دي چې په هغې مونږ
عمل اونکو نو دا سچویشن داسې جوړیږي. نو دا ډیره ضروری ده چې د موجوده وخت حکومت چې دی هغه د هغه وجوهات یو پیرا بیا وګوري او دا دې وګوري دا د انشور کی چې دوباره هغه غلطیانې ونشي. نو دا زیاته ضروری ده چې موږ د یو داسې فول پروف سیستم جوړ کړو چې هغه رڼا کې هغه سچویشنز دوباره کله جوړ نشي او کله د دا موږ چې یو قسمه زمونږ دلته یو رواج جوړ شوی دی چې کچا خبره ونه منلی شي هغه راشي او روډز بلاک کی او هغه عمدرف د خلکو خراب کی. نو دا ضروری ده چې دا د دې شیزونو مخنیوي وشي او دا شیزونه د دې یو لانګ لاسټینګ یو دیرپا حل دی روزي. فیض آباد درنه کیس کې چې کوم د نظرثنۍ درخواستونو د واپس اخیستو په حواله سره ستاسو رایه څه ده؟ نو دا خو د پارټیانو خپل خوخه ده. هغه وخت پارټیانو خیال داو چې هغه خلاف ابزرویشنز چې دي هغه د عدالت ابزرویشن باندې څه لیګل مسایل دي. اوس دغه پارټیانو دا خیال نه دی غالبا نو هغه خپل هغه حق استعمال کړی دی او د خپل نظرثانه واپس اغستی دي. ما خیال نه دی چې عدالت په دې کې ډیر زیات فردر سه انکوایري کوي. غالبا دومره انکوایري به وي چې هغې د صرف دا وګوري چې آیا دا واپس کېدو چې کوم دا پروسس دی دا په دې باندې د چا زور خو نه دی یا دا چاته انوالنټري خو نه دی. بس دا به وګوري او هغې نه پس به ما خیال دی چې هغې دا نظرثانې واپس اخیستو درخواست منظور کړي او نظرثاني به ختمه شي. فیض آباد درنه کیس کې چې کومه فیصله وه په هغې باندې عمل درآمد تاسو څومره ضروري ګڼئ او د پاکستان څومره په مفاد کې دی؟ انتهایی یو سیلینٹ ججمنٹ دی د پاکستان په جوډیشل هسټري کې یو داسې ججمنٹ دی چې په هغه عمل کېدل ډیر زیات ضروری ده. زه بیا وایم چې دا ډیره ضروری ده چې موږ ته دا پته ولګي چې احتجاج یو جمهوری حق دی د خلکو. پولیټیکل احتجاج کول د پورا دنیا د ډیموکراسي یو حسن دی خو هغه احتجاج کې د نورو خلکو حقوق سلب کول یا د نورو خلکو جایداد د غي ذات د غي مال د غي جان ته نقصان رسول دا د مهذب معاشرو کې د دې شي اجازه نشته ده. نو دا یو بنیادی خبره ده هغه درنه کیس کې چې تاسو ضرور احتجاج وکړئ تاسو خپل احتجاج ریکارډ کړئ خو د هغې کم مهذب معاشرو کم رواج دی کم حدود و قیود دي په هغې عمل درآمد وکړئ. نو دا یو ډېر امپورټنټ ججمنټ دی په کار ده چې موږ په لیټر ان سپیرټ په هغې باندې عمل وکړو. درنه کیس چې کوم مطلب هغه وخت کې درنه شروع وه نو زیاتره خلک په امبولانسونو کې مطلب وفات شوي وي او چې کوم د سکول سټوډنټان وي مختلفو مطلب اسلام آباد کې سکولونو سبق وایي هغې ته هم زیات تکلیف و خلکو ته هم تکلیف و نو داسې احتجاجونه په کار نه دي. زه بیا وایم د دوه شیزونو کې فرق دی. احتجاج حسن دی د جمهوریت خو احتجاج بخپلو حدودو کې دننه کوي. زما حقوق الته ختمیږي چې چرته ستاسو پوزه شروع کیږي دا د انګریزي یو محاورې ترانسلیشن دی. نو دغه رنګ احتجاج چې هغې کې خلکو ته نقصان رسي یا څنګه چې تاسو وویلې په امبولانسونو کې مریضانو ماشومان به سکول ته نشو تللی د پنډۍ نه به خلک د اسلام آباد ته نشو راتلی د خپل نوکرۍ دپاره د خپل رزق ګټو دپاره. نو داسې احتجاج چې دی دا ملک دپاره بالکل ښه نه دی او دغه رنګ احتجاج چې دی د خامخا پاگے باندھے حد لگول ضروری تھی. مطیع اللہ صاحب فیض آباد درنہ کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فیض آباد دھرنا کیس بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں جس میں عدالت نے ایک بار پھر طے کر دیا کہ جو آرم فورسز کے جو ادارے ہیں وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت جاری کی افواج پاکستان کو کہ ان کی صفوں میں کوئی بھی ایسا افسر یا اہلکار جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. گو کہ یہ ہدایات جو ہیں اس دھرنے کے پس منظر میں ہی تھی مگر یہ جو ہدایات ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اداروں کے لیے برقرار ہیں اور یہ آئین اور اس حلف کے مطابق ہیں جس حلف پہ افواج پاکستان کے افسران کمیشن کے وقت وہ قسم اٹھاتے ہیں. تو فیض آباد دھرنا کیس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جس قسم کے احتجاج ہوا تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اور ایک طویل عرصے تک راولپنڈی اور اسلام آباد کے رابطے منقطع رہے, شہریوں کو تکالیف ہوئی, ایک ڈیتھ بھی ہوئی, تو اس طرح کے احتجاج کے لیے بھی کچھ قواعد و ضوابط بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں کہا تھا.
اور اس کے اندر خاص طور پہ ان تمام اداروں کا، ان تمام سیاسی جماعتوں کا، سیاسی لیڈروں کا بھی نام لے کے شناخت کی گئی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے غیر قانونی دھرنوں اور جتھوں کی جو سیاست ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سپریم کورٹ کے اہم فیصلے میں میڈیا کو بھی یہ خبردار کیا گیا تھا کہ میڈیا جو ہے وہ بھی اس طرح کی سرگرمیوں کو پروموٹ نہ کرے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو پروموٹ نہ کرے، اور میڈیا بھی جواب دہ ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں فیض آباد دھرنا کیس کے خلاف جو نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئی ہیں ان کا واپس ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس فیصلے میں کوئی خامی نہیں تھی، اور اس فیصلے کو منوان تمام اداروں نے تسلیم کیا ہے، اور اس فیصلے پہ اب عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، صرف درخواستیں واپس لینے سے کام نہیں چلے گا۔ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل درآمد بالکل ہو سکتا ہے۔ جو افواج پاکستان ہیں وہ اپنے فیض آباد دھرنا کیس میں جتنے بھی افراد ملوث تھے یا ان کے افسران جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے، جن کا ذکر بھی ہے اس فیصلے کے اندر، مثال کے طور پہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ جو معاہدہ کیا گیا ریاست کی طرف سے اس پہ فوج کے ایک جرنیل نے بھی دستخط کیے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، تو اس جرنیل کو پوچھنا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے کہ اس نے کس کے کہنے پہ دستخط کیے، کیونکہ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کا بھی اب یہ بیان آ گیا ہے کہ انہوں نے منع کیا تھا جنرل فیض کو، تو پھر جنرل فیض کو اگر منع بھی کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے تو پھر کیوں دستخط کیے گئے اس ایک ضامن کے طور پہ؟ اور احسن اقبال یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے ضد کی تھی کہ وہ ان کی ضمانت کے بغیر وہ احتجاجی مظاہرین نہیں اٹھیں گے، تو میرے خیال میں ایک انکوائری ضرور ہونی چاہیے، اور وزیر دفاع جو اس وقت تھے جو بھی ان کو بھی اس حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، کیونکہ وزیر دفاع باس ہوتا ہے افواج پاکستان کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیمرا کے ادارے ہیں اس نے جتنے بھی شواہد اس وقت فیض آباد دھرنا کیس میں میڈیا کے حوالے سے اکٹھے کیے تھے، تو ان شواہد کو بھی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایک انکوائری کی جائے، اور جو متعلقہ چینلز ہیں ان کو حتمی طور پہ ان کو قانون کے مطابق ان کی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نظر ثانی درخواستیں اب اگر واپس ہو گئی ہیں تو اس کا تو سیدھا سیدھا یہی مطلب ہے کہ اب سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی حتمی ہو جائے گا، اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہو جائے تو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پہ عمل کرنا، ان کی پابند ہیں اس کے عمل کرنے کے، اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ثانی جو درخواست واپس لینے کی باتیں ہیں تو کیا ان کو واپس لینا چاہیے تھا یا نہیں پاکستان کی مفاد کی خاطر؟ دیکھیں ظاہری بات ہے جو بھی اس فیصلے میں کہا گیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہی کہا گیا، اس میں آئین اور قانون کو دہرایا گیا، ایک یاد دہانی کرائی گئی متعلقہ اداروں کو کہ آئین میں آپ کا یہ حلف ہے اور آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اور دوسرے اداروں کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، میڈیا کو بھی یاد دہانی کرائی گئی۔ تو یہ جو نظر ثانی درخواستیں اگر واپس لی گئی ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت پہلے لے لینی چاہیے تھی، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 سال بعد اگر یہ درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں اور جس طرح اکٹھی ہی دائر کی گئی تھی اور اکٹھی ہی واپس لی جا رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ اس وقت کس دباؤ میں درخواستیں دائر کی گئی اور اب کس دباؤ میں یا کس کے کہنے پہ درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں قابل تحقیق ہیں، قابل تفتیش ہیں، اور یہ عوامل بھی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ فیصلہ ہے جس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم کی بنیاد رکھ دی گئی، اور جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف جو ہے عمران خان کی حکومت نے ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا تھا۔ تو میرے خیال میں اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان عوامل اور ان کرداروں کو بے نقاب کرنا چاہیے کہ جن عوامل اور جن کرداروں نے فیض آباد دھرنے میں حصہ لیا اور اس کے بعد یہ درخواستیں دائر کی گئی نظر ثانی کی، اور پھر اب یہ درخواستیں اگر واپس لی جا رہی ہیں دباؤ میں، تو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ بطور صحافی فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کتنا ضروری سمجھتے تھے یا اب کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ بطور صحافی تو ہم نے کچھ نہیں سمجھنا نا، ہمارا کیا کام ہے ہم کچھ سمجھیں کہ کتنا ضروری ہے؟ یہ ہر شہری کا فرض ہے، ہر حکومت کا فرض ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کروائے۔ اور فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر جی وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ تو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا تھا، ٹھیک ہے نا سر؟ تو ابھی اس کے بارے میں جو بھی مزید ہے جو لوگ آئے ہیں وہ بھی جو واپس لے رہے ہیں، تو واپس لینے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ وہ ٹھیک ہے،
फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल कैसे हो सकता है? सर उसके बारे में तो फिर जैसे कोर्ट ऑर्डर करेगी ऐसे होगा। जो जो देखे ना, फैसले में तो लिखा होता है ना, जो कुछ भी होता है तो जो कुछ लिखा होता है उसके मुताबिक अमल भी होता है। हुकूमत का काम है कि उस पर अमल दरामद करवाए। ये बात है, लेकिन कोर्ट तो ऑर्डर करती है, आगे जो है हुकूमत का काम है उस पर अमल कराना, ऐसे होता है। की वापसी के हवाले से आपने बात की, उसके हवाले से कि जो वापस ले रहे हैं, राय क्या है आपकी अपनी, मतलब बतौर वकील क्या देख रहे हैं इसको? सर वो जब उन्होंने देखे ना, वापस से वही लेता है, वो जो कहता है कि जो चीज़ है उसको मैं एडमिट करता हूँ, ठीक है ना सर। जब उसको एडमिट करता है तो कहता है मैं वापस लेता हूँ, ये ठीक है। ये उसको मतलब एडमिशन का मतलब है ना कि उसको मानता है वो, तो ठीक है, उनकी वो जो है ना वो सही है। फैसले पर पाकिस्तान की मफाद की खातिर अमल दरामद ज़रूरी समझते हैं? होना चाहिए, बिल्कुल जनाब, होना चाहिए, फैसले पर अमल होना चाहिए, ताकि देखें ना जो कोर्ट ने फैसला किया उस पर अमल होना चाहिए। जब अमल होगा तो भी ठीक होगा मामला। फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर ये देखें, ये तो इम्प्लीमेंट अब होने को है, ये हो जाना चाहिए था। ये जो इसमें कबातें नज़र आईं, अब वो अदारे तो वही हैं, लेकिन अब वो इसको ऑन नहीं कर रहे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस जजमेंट को मानते हैं और इस पे अनुमन अमल होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन की बात की तो इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद कैसे हो सकता है? अब ये डायरेक्शन ऑलरेडी दे दी गई थी, अब वही होगा जो कुछ उस जजमेंट में लिख दिया गया है। अब ये अदारों का काम है कि किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ पे इनको रुकावटें हैं, वो आके बताएं चीफ साहब को कि ये नहीं हो सकता। तो कुछ मेरे ख्याल में कोई ऐसा सच नहीं है कि जो इम्प्लीमेंट ना हो सके। जजेस जानते होते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इस पे इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, होना चाहिए। फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी दरखास्तों की वापस लेने के हवाले से आपकी राय क्या है? सर जी ये देखें, ये जो जजमेंट को रोका गया हमारे सामने है, फिर जिस जज ने दिया जो डिसीजन था और उस पर रेफरेंस किस किस ने फ़ाइल किया, 5 बड़े जो हैं, देखें मैं कहता हूँ ये एक मौजज़े से कम नहीं है किसी का, इनका बहाल हो जाना। हमारे जो दोनों चीफ़ हैं, एक चीफ़ ऑफ आर्मी, वो भी बेचारे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये भी आर्मी चीफ़ बनेंगे, ये भी कुदरत ने उनको नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, कुदरत ने मौका दिया है। तो अब हमें उम्मीद हो चली है कि ये भी खुदा के भेजे हुए बंदे हैं, कुछ इनसे लेना है। तो हमें उम्मीद है कि जो रुकावटें थीं वो दूर होंगी और अच्छे दिन आएंगे। हमें कुछ लेना भी चाहिए और कुछ करना भी उसको चाहिए। पाकिस्तान की मफाद भी इसी में है, तो पाकिस्तान की मफाद भी ये जो फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले में जो चीज़ आई थी या जो मतलब फ़ैसला आया था, ज़रूरी समझते हैं कि उस पर अमल दरामद उसी वक्त ज़रूरी है? देखें ये हम कह सकते हैं कि लेट हुआ है, लेट नहीं होना चाहिए था। ये जो जजमेंट आई थी इसमें अगर ये जो जितने भी अदारे उस वक्त के थे, क्योंकि उन्हीं के थे वो जिन्होंने ये कहा कि ये जजमेंट नहीं चलेगी, और उसके बाद हमने देखा फिर जजमेंट देने वाले के ख़िलाफ़ क्या कुछ हुआ। तो लिहाजा उस जजमेंट में ख़राबी नहीं थी, ख़राबी इन अदारों के अंदर थी। तो अगर ये अब भी इनसे सबक सीखें और ना करें तो मेरे ख्याल में बेहतरी के गुंजाइश। धरने या एहतजाज जिस तरह फैज़ाबाद धरना हुआ था नहीं होने चाहिए। अब लोगों को मतलब तकलीफ़, लोगों की राइट्स भी है, जिस तरह के एम्बुलेंसेस फंसती थी उसमें, और फिर जो तलबा थे जो तकलीफ़ें उनको मतलब पेश आती थी, तो ऐसे धरने तो कम से कम नहीं होने चाहिए। आवाम की भी हकूक़ है। ये कहूँगा ये जो धरने होते हैं दुनिया सारी में होते हैं, लेकिन पेट धरने नहीं होने चाहिए। जहाँ भी पेट धरने होंगे, पेट जलसे होंगे, वो फिर उसके कोई ना कोई एहतजाज या धरना मतलब देने का आईनी आपको हक है, हासिल है, लेकिन वो भी मतलब एक हदूद के अंदर ही होने चाहिए, तरीक़ाकार होना चाहिए धरने का भी, एहतजाज का भी। बिल्कुल, वो तो देखें ना, हमारे हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी इस पे अपना डिसीजन दिया था, और वो भी मुश्किल से अब वो उनको उतार दिया गया, और अब वो अपने इंसाफ के मुंतज़िर बैठे हुए हैं, क्या शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब। तो उम्मीद है कि उनका भी फ़ैसला जल्द आएगा। जिन्होंने भी जो कुछ किया है नहीं करना चाहिए। अगर कानून की हुक्मरानी हो और इंसाफ हो,
उम्मीद है सर, हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक हो। अभी ये मैं क्योंकि कॉलम भी लिखता हूँ, तो उसमें मेरे लास्ट कॉलम में भी था कि मैंने कहा देखें ये हम जो बात उर्दू में कर रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है। अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब थे, उन्होंने एक डिसीजन दे चुके हैं कि ये हमारी उर्दू नेशनल लैंग्वेज है। तो अब हमें चाहिए कि उस पर भी अमल करें। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उसको आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हम देखेंगे, करेंगे तो आसानियाँ रहें। मुल्क की मफाद भी इसी में है, मुल्क तरक्की भी इसी तरह से करेगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह आपका चैनल बड़ा पॉजिटिव सोच रखता है, तो हमें भी उम्मीद है कि हम जो मुश्किलात हैं उससे निजात हासिल होगी। और जंजेब साहब, बतौर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर है, सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर है, तो क्या कहेंगे फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से? देखिए, बहुत अहम केस था। नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और ये कहा कि जो हमारे वो इदारे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनको रोका जाए सियासी मुदाखलत से। फिर उसके बाद उस फैसले में ये भी कहा गया कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करें, और इसके अलावा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसकी बात की गई कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, और जो पुरतशद्दुद एहतजाज है, ऐसा एहतजाज जिससे बच्चे स्कूल ना जा सकें, बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज ना जा सकें, ऐसा प्रोटेस्ट जिससे मरीज़ हॉस्पिटल ना पहुंच सकें, ऐसा प्रोटेस्ट जिससे आम जो वर्किंग मैन वर्किंग वुमेन हैं वो अपने दफातर में ना जा सकें, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी जो मामूलाती ज़िंदगी है वो मुअत्तल हो जाए, इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और उससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर नहीं होना चाहिए। ये वो फ़ैसला था फैज़ाबाद धरना का, जिसके कुछ ही माह बाद हमने देखा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा, उनको फिर एक सदारती रेफरेंस का सामना करना पड़ा। उनकी अहलिया को भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। उस जो रेफरेंस था उस पर फिर सुरखरू हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। तो अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। रिव्यू फ़िक्स हुआ। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ़ सवालात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 4 बुनियादी सवाल हैं जो इस रिव्यू के कोर्ट प्रोसीडिंग का जो पहला ऑर्डर है उसमें है। उसमें पहला सवाल ये है कि ये रिव्यू 4 साल तक क्यों समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका। अब 3 चीफ जस्टिस साहिबान हैं जिनके दौर में ये रिव्यू फ़िक्स नहीं हुआ। गुलजार अहमद चीफ जस्टिस, आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस, और उसके बाद उमर अता बंदियाल। तो एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने ऑर्डर में ये पूछा है कि ज़िम्मेदार कौन है। दूसरा, जो रिव्यू फ़ाइल किए गए वो इलेक्शन कमीशन का, आईबी का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, इलेक्शन कमीशन का, पीटीआई का, जितने भी इन पॉलिटिकल पार्टी के या इन आइनी इदारों या कानूनी इदारों के ये फ़ैसले थे कि हमने रिव्यू को चैलेंज करना है। क्या ये फ़ैसले आज़ादाना थे या ये फ़ैसला उन्होंने किसी के कहने के ऊपर किया या पीछे से कोई हिदायत थी? तो ये वो सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि अब आप रिव्यू वापस तो ले रहे हैं, तो ये बताएं कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस हद तक होगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है जी कि कुछ लोगों ने अदालत से बाहर आकर ये गुफ्तगू की कि जी हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया, हमें नहीं सुना गया। तो वो अगर एफिडेविट की सूरत में कोई भी फरीक या कोई भी शख्स अगर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकता है। और ये वो अदालती फ़ैसला है फैज़ाबाद धरना रिव्यू जिस पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम अमल दरामद चाहते हैं। हालांकि जब यही फैज़ाबाद धरना हो रहा था तो इस धरने की जो सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ की फ़हरिस्त थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फ़हरिस्त थी। और फिर जो मुआहदा हुआ उसमें उस वक्त के डीजीसी फैज़ हमीद का नाम लिखा हुआ है उस मुआहदे में। और फिर उसके बाद जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया गया वो पूरी हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने है। तो अब पीटीआई ये कह रही है कि हम उस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, अमल दरामद चाहते हैं।
تو یہ بھی بہرحال ایک بہت بڑا، آپ اس کو یو ٹرن کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن بہرحال یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے، اور اس پہ اب وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. تو اب امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، امپلیمنٹیشن ایسے ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ آئینی ادارے جو ہیں، جو تمام ادارے وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گے، کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ اگر ہوا تو پیسفل ہوگا، عام آدمی کی جو زندگی ہے اس میں خلل نہیں ڈالا جائے گا، رکاوٹیں حائل نہیں کی جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی آزادی ہوگی. تو وہ تمام گائیڈ لائنز جو ہیں وہ اس میں اس فیصلے میں موجود ہیں. تو اس پہ اگر امپلیمنٹیشن کرنا چاہے، اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ یہ چاہے کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو اس وقت کے سروسز چیف کے سربراہان ہیں، جیسے آرمی چیف ہیں، نیول چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، وہ اپنے ماتحت افسران میں سے دیکھیں کہ اگر کسی نے اوتھ کی وائلیشن کی ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ ان اداروں کے اوپر ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اداروں کے اندر اس وقت وہ لوگ تھے جنہوں نے اوتھ کی وائلیشن کی تھی، تو اگر وہ پروسیڈ کر دیں تو یہی امپلیمنٹیشن ہے، یہی عمل درآمد ہے. فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو نظر ثانی درخواستوں کی واپسی کے حوالے سے بات ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، ان نظر ثانی درخواستوں کو واپس کرنے سے ایک چیز تو واضح ہوئی ہے کہ چاہے وزارت دفاع ہو، چاہے آئی بی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، ان تمام فریقین نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم غلط تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ درست تھا. گو کہ 4 سال لگ گئے اس غلطی کو تسلیم کرتے کرتے. اس عرصے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو ایک صدارتی ریفرنس کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس فیصلے کی وجہ سے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑے. اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے میڈیا بھی زیر عتاب رہا. تو اب آخر کار 4 سال کے بعد اگر یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ہم غلط تھے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. کم از کم غلطی تسلیم تو کی گئی، لیکن 4 سال کا وقت لگ گیا. پاکستان کی مفاد کی خاطر فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے، اور نہ صرف یہ فیصلہ ہے، اور بھی بہت سے فیصلے ہیں جن کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. جیسے سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی ایسے کئی فیصلوں میں کہا کہ ادارے آئینی حدود میں رہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہوں. پھر اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بہت سے فیصلے ہیں کہ ان کو انشور کیا جائے. اقلیتوں کے عبادت گاہوں کے حوالے سے بہت سے فیصلے ہیں. تو تمام فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. فیض آباد دھرنا کیس په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ اصل کې دا کیس چې دا خو چې کومه فیض آباد کې درنه شوی وه، په هغې باندې سپریم کورټ بیا سو موټو ایکشن اخیستی و. او په هغې کې بیا 2 رکن بنچ و، یو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ او جسٹس مشیر عالم صاحب مشتمل 2 رکن بنچ جوړ شوی او هغې په هغې باندې یو ډیټیل ججمنټ ورکړی و. په هغې کې بیا خاص کر د قاضی فائز عیسیٰ یو ډیټیل نوٹ شامل و، او په هغې کې په مختلف ادارو متعلق چې کوم دي د هغې متعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چې هغه مختلف سوالونه چوت کړي وو په هغه ټایم باندې. بیا دا کیس چې و په دې کې بیا ریویو پټیشن فایل شو، دا 2017 کې شوی و. وروستو بیا چې دا 2018 د پی ټي آی دوري حکومت راغی، نو په هغې کې مختلف ریویو پټیشنز په دې باندې فایل شو، او دا کیس چې و دغه ریویو پټیشنز بیا نه لګېدل، دا پینډینګ پروت و. کله چې بیا قاضي فائز عیسیٰ صاحب چارج واخیستو، نو په 2 ورځ باندې دا کیس چې دی دا فوراً فکس کو، او په دې کې یو هیرینګ شوی دی. او په دې کې بیا چې کله دا کیس ولګېدو فکس شو، نو هغه څومره پټیشنرز چې وو هغو خپل پټیشنز واپس اخیستي دي، خو د هغې هیرینګ لا پاتې دی او په هغې باندې لا ججمنټ نه دی راغلی. او کوم کیس چې دی په خپل ځای باندې په خپل پوزیشن باندې موجود دی. که فرض کا دا ریویو پټیشنز دي واپس واخیستل او څنګه چې اخیستي دي، نو د دې کیس چې کوم اهمیت دی به ډېر زیات شي، او دا کیس به واپس بیا په هغه 2017 والا سټیج باندې پاتې شي، او بیا به دا کتی شي چې یاره مطلب عدلیه چې دا خپل ججمنټ چې کوم دی سپریم کورټ دا ججمنټ دی دا د کم حده پورې دا سر ته رسوي.
او که پرس کا عدلیه د باندې عمل کوي نو د دې سره په ډیر مطلب نور حالات په خرابي کې پاکستان کې چونکه پای کې د مختلف ادارو خلاف دا ججمنٹ راغلی دی نو دا به څنګه امپلیمنٹ کیږي دا یو غټ کوېسچن دی او د دې لا جواب نه دی راغلی دا به امپلیمنټیشن خبره تاسو هم وکړه نو فیض آباد درنه کیس فیصلې باندې عمل درآمد څنګه کېدی شي امپلیمنټیشن خو دوه طریقې دي یو خو عدالت په خپله باندې امپلیمنټیشن کوي چې کومه فیصلو کي د هغې خلاف ریویو فایل شي یا هغه ریویو وډرا شي یا مطلب خپل سټیټس بیا اپناو کی یا مطلب که پرس کې یو کیس راغلی او هغه عدالت ډیسایډ کړی یو میاشت ټیم په هغه یو میاشت کې درنه چا ریویو ونه کړه بیا عدالت په خپل هم د هغې امپلیمنټیشن کوي دویمه خبره د هغې ته موږ کریمینل اوریجنل وایو چې یو پارټي راشي او چونکې دا خو د پبلک امپورټنس کیس دی هر یو کس په دې کې راتلی شي دې کې پټیشن دی رولی شي هغې ته موږ کریمینل اوریجنل وایو چې را تاسو د آرډر پاس کړی دی عدالت ته دا استدعا کوي لہٰذا په دې باندې د اوس منوان عمل درآمد وکړی شي نو د هغې نه پس امپلیمنټیشن کیږي او په دې دپاره سپریم کورټ کې خپل یو برانچ دی هغې ته امپلیمنټیشن برانچ وایي هغه بیا دا امپلیمنټ کوي د هغې چې کوم طریقې دي هغې باندې بیا هغه نوټسز کوي او کم پارټیز چې په هغه کې انوالو د هغې خلاف بیا کاروایي کیږي چې کوم د نظرثانۍ درخواستونه دي فیض آباد درنه کیس په حواله سره چې کوم مطلب دوی هغه واپس اخلي نو په هغې باندې ستاسو رایه څه ده د کیس د مضبوطولو مطلب په دې کې خبره راځي که دوی واپس واخلي یا چې دوی پرېږدي نو په هغې سره به مطلب کیس هم کمزوري شي ستاسو په دې باندې رایه څه ده داسې خبره ده کیس خو چې پټیشنر راوړي که مین کیس یا ریویو هغه واپس لري دا خو د هغه چوایس دی خو چونکې دې باندې فیصله خو الریډي راغلې ده نو که پرس که دوی د ریویو د درخواستونه واخیستل نو بیا کیس په خپل ځای باندې پاتې شو خو په هغې لا ججمنټ نه دی راغلی دوی د ریویو پټیشنز واپس اخیستي دي اوس به دا کتی شي چې عدالت څه کوي نو کیس خپل اوریجنل سټیټس ته واپس لاړ دا سمانه نه لري چې یاره مطلب دوی پټیشنز واپس واخیستل او یا که پرس که دا پټیشنز هغو دغه کړي هم وې کنټیسټ کړی هم وې نو په ریویو سکوپ ډېر کم دی په دې کې ډېر کم چانس چې په ریویو کې مطلب هغه کورټ چې کوم آرډر کړی هغه دوباره ریوایز کړي او هغه امینډ کړي دا ډېر کم چانس وي زما په خیال دا فیصله چې کوم ده دا واپس بیا د خپل 2017 والا پوزیشن ته تللی ده کله چې د مسلم لیګ حکومت او دا درنه شوې وه د هغې هغه پوزیشن باندې ولاړه ده او که پرس که دا عدالت امپلیمنټ کوي نو د دې ډېر سیریس کانسیکوینسز کېدای شي ځکه چې دا دې کې ډېرې ادارې شاملې دي یا ملکي ادارې دي او په هغو باندې ډېر سوالونه چت شوي دي مختلف کردار هم پکې دي نو فیض آباد درنه کیس په حواله سره چې کومه فیصله ده د پاکستان په مفاد کې تاسو ګڼئ چې په هغې باندې عمل درآمد دې وکړی شي ټیک ده دا خو مفاد کې هم د څه حده پورې مفاد کې ځکه چې هغې کې څه سوالونه چت شوي دي د هغې جواب لازمي دی خو چونکې ادارې چې د پاکستان دي زما په خیال د دیو د توقیر هم خیال پکار دی او مطلب پای کې داسې ډېر سیریس کوېسچنز دي که پرس که د هغې لټون کېږي نو د هغې انجام به بیا ډېر خراب راځي او چې کله زموږ ادارې کمزوري کېږي نو د هغې سره پاکستان کمزوری کېږي زه دا وایم چې پارلیمان چې دی دا هم مضبوط پکار دی عدلیه هم مضبوطه پکار ده ورسره زموږ چې څومره ادارې دي دا مضبوط پکار دي نو که دا ټول مضبوط نو الله به مضبوط پاکستاني او عوام به الله محفوظي او خلکو ته به د هغې که په دې کې یوه اداره هم کمزوري کېږي نو د هغې سره به خل فشار راځي او مختلف ادارې کمزورۍ په کار نه دي چې مطلب ادارې کمزوري خو هره اداره ته په خپل ډومین کې دننه کار پکار دی کې زموږ آئین چې دی هغې د ټرایکاټومي اف پاور خبره کړې ده ټولو ادارې ته هغو خپل پاور ورکړي دي هغو ته خپل سټیټس ورکړی دی په خپل ځای موجود دي آئین د هغې ټول دغه ورکړی دی که پرس کا ادارې د خپل آئین چې کوم اختیارات ورکړي دي په هغې کې دننه خپل کار کوي او چې کوم قانون د هغو جوړ شوی په هغې کې کار کوي نو دا مسایل بیا نه جوړېږي کله چې هم ادارې د خپل حدودو نه یا مطلب عدلیه د خپل حدودو نه تجاوز کوي یا پارلیمان تجاوز کوي یا د پاکستان چې کوم پرایم منسټر وي کوم ته چې موږ چیف ایگزیکټیو وایو هغه د خپل حدودو نه تجاوز کوي نو بیا مسایل جوړېږي نو زما په خیال هر سړي له په خپل حدودو او په خپل قیود کې دننه اوسېدل پکار دي دا مسئلې بیا نه راځي ستاسو نام زما نوم ضیاء الرحمن تاجک ایډوکیټ سپریم کورټ دی ضیاء الرحمن صاحب چې کوم فیض آباد درنه کیس دی په هغې باندې ستاسو نظر څه دی باندې خو زما خپل ویو دا چې هغه چې کوم سپریم کورټ سو موټو ایکشن اخیستی
نو سپریم کورټ سو موټ ایکشن ځکه اخیستی چې په دې کې د خلکو فنډامنټل رایټس وایلیټ کېده د خلکو چې کوم هغه فری موومنټ و هغه افیکټ کول هغه باندې سپریم کورټ سو موټ ایکشن واغ سو هغه کې سرټن ډایریکشن ورکړه یاره چې په دې درنا کې سو کې نواله د خلاف تاسو سټریک ایکشن والی او د سټریک ایکشن نه بعد بیا سجی قانون مطابق کیږي نو دسي د هر یو سره د لاوډ کینا چې هغه چې کوم ټیک ته په کانسټیټیوشن کې د فریډم اف موومنټ شته او دا فریډم اف موومنټ او اسوسییشن دا به الای چې کله دینه د بل سړي رائټ نه افیکټ کیږي نو په دې وجه باندې سپریم کورټ سو موټ ایکشن اغسته فیض درنه کیس فیصله باندې عمل درآمد څنګه کې دي شي دی باندې هو عمل درآمد پورې سو خبره ده سو پورې خبره ده او دا سپریم کورټ په خپل باندې سپریم کورټ ججمنټ دا امپلیمنٹ کولای شي او سپریم کورټ دغه فردر ډایریکشن می شو کولای شي ایون د لپاره په های کورټ کې پټیشن فایل کې دی شي چې ګورنمنت د ډایریکشن وشي چې باندې کوم دغه شوی دی د آرډر او انسټرکشن شو شوی دی هغه باندې عمل وکړي چې کوم په فیض آباد درنه کیس کې فیصله نظر رسنۍ درخواستونو د واپسۍ په حواله سره ستاسو رایه څه ده نو هغه خو چې کوم نظرثاني د لپاره کوم وډرال لپاره اپلیکیشن کړی دی هغه ما کتل نه خوټی کې کړی دی ځکه چې باغې کې د نظرثاني د لپاره د ونه س وایلیشن پکې نه نظرثاني خو الګ کیږي چې کله د فنډامنټل رائټس پکې سپیسیفیکلی وایلیټ شوي په کوډ کې کنسیډر شوي نه بلکې په دې کیس کې خو کوډ فنډامنټل رائټس ایکسپلین کړیو چې دا فنډامنټل رائټس وایلیټ شوي دي بلکې هغه کې بیا ډیټیل ججمنټ و چې سپریم کورټ به سموټو ایکشن کالالي هغه کې دا ایکسپلین کړي چې کله سړي فنډامنټل رائټس وایلیشن او چا سو کورټ تراغلي نه ایون دین سموټو ایکشن کین بی ټیکن بای د سپریم کورټ اف پاکستان عین هم اجازه ورکوي چې یو سړی درنه وکړي احتجاج وکړي خو د نورو خلکو حقوق هم په ملول نه دي پکار دا خو د یو سړي بیسیک رائټ دی چې هغه ته فریډم اف موومنټ دی اسوسییشن دی پریس دی دا د هر یو سټیزن اف پاکستان بیسیک رائټ دی خو دا رائټ به تر هغه پورې استعمالوي چې کله دینه د بل سړي رائټ نه وایلیټ کیږي چې کله د دینه بل انډیویجوال اف سټیزن اف پاکستان رائټس وایلیټ کیږي نو هغه به د خپل رائټس ودن سرټن لیمټس استعمالي د پاکستان د مفاد په خاطر چې کوم فیض آباد درنه کیس فیصله ده په هغې باندې عمل درآمد ضروري دی هغې باندې بالکل عمل درآمد ضروري دی ځکه چې هغې کې بیسیکلی ایکسپلین شوي دي چې هر یو اداره دی بلکې هغې دی کې زموږ کنسټیټیوشن ډېر کلیر دی زموږ کنسټیټیوشن کې د ایگزیکټیو خپل ایکشن دی د فنکشنز دي د جوډیشري خپل فنکشنز دي د هغې نه علاوه د لیجسلیچر خپل فنکشن دی ټرایکاټوي پاور والا چې کوم ډاکټران دی که په هغې باندې سټریکټلی عمل وشي په پاکستان کې نو ډېر دا مشکلات چې دا به اټومیټیکلی ختم شي که هر یو اداره خپل اداره کې کار ولري خپل کار وکړي خپل ډومین کې فنکشن پرفارم کی نو بیا پاکستان کې هیڅ یو د مسله به نه راځي کتونکو د فیض آباد درنه کیس په حواله سره چې کوم د وکیلانو ورسره د صحافیانو تفصیلي خبرې به هغه تاسو واورېدې دوی هم وویل چې کومه فیصله سپریم کورټ ورکړې وه په هغه وخت باندې په دې باندې عمل درآمد ضروري و په هغه کې د پاکستان مفاد هم و او دې نه علاوه دوی دا خبره هم وکړه چې هر اداره ته او هر یو تن ته په خپل چې کوم د دوی کار وي هغه کار پکار دی د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان